الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. محترم رور پختنه کړي کله چې مونږه یو میت دفن کو په قبر کې، کا نارینه کا غزنانه کا بالغ او کا نابالغ، نو داغو یو شناخته د قبر د سر ته لګي او بل شناخته د قبر خپو طرف ته لګي، یعنی دوه ګټي لګي. نو آیا د دې ثبوت په قران او سنت کې راغلي دی او کنه دی راغلي؟ نو زه درته اولو دی باره کې چې کوم حدیث ته هغه ذکر کوم او بیا په هغه حدیث کې چې کوم مسائل دی هغه واضح کو. حدیث کې راغلي دی وعن المطلب ابن ابي وداعه قال لما مات عثمان بن مزعون اخرج بجنازته فدفنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حملها فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوزعها عند رأسه وقال أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. رواه أبو داود. دا حدیث ابو داود کی دی 3209 نمبر حدیث تی. سنن الکبرى بے حقیقی دی دریم جل صفحہ 412. دا مطلب بن ابي وداعه دا تابعی دی وی چې کله عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ وفات شو، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضاعی رور، نو کله چې داغه جنازه بهر کړې شو، جنازه وشو، بیا هغه دفن شو، په قبر خاورې واړولې شي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس ته حکم وکړو چې ورشي یو کاڼی راوړه. الته ګټه پرته وه، نو عکس چې لاړې نو د هغو په دې کاڼي راوچتولو باندې وس بر نه شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پاسېده او د خپلې لیچې مبارکې ورته بربنډې کړي، د لاسونه یې رابډ وخل او هغه کاڼی رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړو. چې کله یې راوړو نو د عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ د قبر سر ته هغه کاڼی کېښوستو او به او فرمایل چې اعلم بها قبر اخي، دا کاڼی ما دې دپاره ولګو چې د دې کاڼي په ذریعه به زه د خپل ورور د عثمان قبر پیژنم چې دا زما رور د عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ قبر دې، ځکه دا نښه ده. او به او فرمایل وادفن الیه من مات من اهلی، او زما د اهل نه چې څوک وفات شي نو زه به یې د ده خواته دفن کوم. ګوره دې حدیث کې یو څو مسایل دي. اول خو دې حدیث نه دا ثابته شوه چې د قبر سر ته یوه ګټه خوښول دا سنت طریقه ده، دې دپاره چې پته ولګي چې دا قبر دی او د ځمکې سره هموار نه کړی شي دا قبر، یا څوک پکې بل مړی ښخ نه کي، یا څوک ورباندې د پاسه نه ګرځي، ځکه چې دا نښه موجودي نو پته به لګي چې یاره دا قبر دی. پاتې شو دوه کاڼي دوه ګټې ښخول، او بیا خاص کر په دې کې موږ د زنانه هم فرق کوو. د زنانه چې خپو طرف ته کومه ګټئ نو هغه داسې تپڼه شاني په پلنوالي باندې، او د سړي چې کمی نو هغه د سر او د خپو ګټه به یو شان خخی. نو دا دوه ګټې خخول دا په حدیث کې د دې چرته ذکر وغیره نشته دی، دا به عبادت به سړی نه ګڼي، خو که د یو نښې په طور باندې یو سړی لګی نو دې ته سړی بیا ناروا او د ګناه کار هم نشي ویلی، ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم نه د قبر د اول سر ته ګټه چې کوم دی هغه د حدیث کې ثابته ده، او دا دې دپاره چې یاره دا یو نښی د قبر دپاره چې دا قبر دی چې خلک خراب نه کي، څوک ورباندې د پاسه ونه ګرځي، چې پته ولګي، دا دې مقصد دپاره. دویم دی حدیث کې دا مسله رااله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې زما د خپلوانو نه څوک وفات شو نو زه به د دې عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ سره نږدې چې کوم دی هغه به زه خښومه. نو بعض روایتو کې راځي چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم زوی ابراهیم رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قبر خوا کې بیا دفن کو.
نو دینه دا مسله هم ثابته شوه چې کله د چا څوک وفات شي او د یو نیک سړي قبر وي نو د هغه خوا کې خښول چې کوم دی دا یو سنت عمل دی یو به ملاقات هم اساني او په دوی سره او په هغوی باندې ترحم هم زیات کیږي ځکه چې د دې نیک سړي قبر له څوک راځي نو زه ده ته به هم دعا کوي د دپاره به هم د بخښنې سوال وغیره چې کوم دی هغه غواړي باقي هغه کوم روایت چې راغلی دی په حلیة الاولیاء شپږم جلد صفحه 354 کې چې تاسو مړي د نیکانو په منځ کې دفن کوئ ځکه چې مړی د بد ګاونډي نه هغه ته ضرر رسیږي نو دغه حدیث ضعیف دی دا خو کتاب الموضوعات کې ابن جوزی رحمت الله علی ضعیف کړی دی والله اعلم هذا وبالله التوفیق